هغه ده کې لښتې شان دلته هم لښتې کتونکو لبخان شیرپو یم کیمرامین دا سره یاسر خان دی موجود یم په قدرت آباد کې تاسو وینئ چې دا کورونه بالکل په اوبو کې ډوب دي دا اګست دغه میاشت روانه ده نن د دغه اګست دغه میاشت د پولیس د قربانو ورځ ده نن ډېره ماته موقع مو لګېدله چې زموږ نه مخکې دلته کې پولیس چې کوم دی هغه را رسېدلي او اس ایچ او پړانګ چې کوم دی هغه باقاعده دغه خلکو سره چې کوم دی ماشومان راغوستي اس ایچ او صاحب څه دې محسوس کړل چې دې وخت کې ستاسو دا کوم هغه احساسات هم څه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا یو انساني همدردي ده پولیس ډیوټۍ نه هټ کې موږ اس ایچ او نه وم به ما د خلکو سره دا خدمت هم کوه چونکې اس ایچ او یم د علاقې مشر یم د دې خلکو چې په تکلیف کې نشم لیدی د دې ماشومان خدا نه خواسته داسې حادثه پیښه شي څنګه چې هغه بل کلي کې پیښه شوې ده یا په دې کور را پرېوځي یا ماشومان ضایع شي یا اوبه یوسي یا سامان یا ځناورې ضایع شي نو دا زموږ دپاره د خفګان خبره ده دوی د نقصان خبره ده نو چونکې مونږ دې بردا ایپټ کړو د خلکو ته مو چې راشي او دې خلکو سره امداد وکړي دوی ته څه میسیج ورکوو اوس په دې موقع دوی ته دا میسیج ورکوو چې تاسو نقل مکاني وکړئ خدا نه خواسته دا کورونه تاسو باندې اوبه نه راپرېږدي یا اوبه تاسو ماشومان یا داسې یوسي اوبه نو نقصان به تاسو ته ډېر ملي شي هغه محفوظ څه هدایت دی ډي پي او صاحب پرونه بله داسې دا هدایت دی چې کوم باراني علاقې یا کوم ځای کې اوبه زیاتې شوي هغې معلومات کوي چې نهرونه سیندونه کوم خړونه راخیږي خلک هغې اګاهي ورکوي چې هغه نقل مکاني وکړي او محفوظ مقامات ته لاړ شي کتونکو په دې موقع د زړه د تله مسعود خان ته د هغه سټاف ته سلام پیش کوم چې په زموږ نه مخکې چې کوم دی دا قدرت آباد ته را رسېدلي بابا اس ایچ او دغه کې هغه زنانه ته وګورئ جي په داسې دغه کې چې کوم دی دغه زنانه دوی نقل مکانی د اس ایچ او د وینا مطابق چې دوی ته وي چې کورونه خالي کې اوبه زیاتېږي مزید درته خطره راځي دا کورونه بالکل په اوبو کې ډوب دي څه وایې بس جی الحمدلله تاسو له الله پاک ډیر خیر او اجر درکړي چې دومره تکلیف کې تاسو زموږ مرګرتیا وکړو زموږ حال په تپوس پرونه راسي دا اوبه راغلي دي تاسو بس مونږ خو تېنه زنانه پرونه هم ویستې وي تاسو له الله ډیر خیر درکړي او چو صاحب له دی او تاسو له الله ډیر برکت څه به تاسو نو بس دغه وایي نن خو لکه خدای سره خوږه چې تاسو راغلئ خو پرونه راسې په دې اوبو کې ډوب پراته وو لکه موږ نه چا تپوس کړی نه یو راغلی چې یاره مثالا نه ورکړه دغه سامانونه هر څه په کوټو کې دغه شان ډوب په ډوب پراته دي د پولیس نه علاوه دلته څوک راغلي نه بالکل د پولیس نه علاوه د تاسو نه بالکل څوک نه نن تاسو راغلئ بس اوس چې چېرته وي کورونه خالي کړي نو خالي کوئ به که نه مرتبه دی نه بالکل خالي کوو ولې به نه خالي خالي کورونه خو موږ هسې پاس پته اوړو روډو دغه شان دلته نه تاسو څه وایي په دې موقع باندې جی بس مونږ هم دا وایو چې دا راشه که نه دی خوا علاقه بس مونږ د دې ځای نه چرتو کو اخوا لاړ شو سیلاب خطره دلته ډېره صحیح پولیس دې دغه ته څنګه ګوري تاسو بالکل جی مونږ ډیر دی الله پاک دې اجر ورکړي چې دې وخت کې مونږ له راغلو مونږ ته وویل چې یاره تاسو کورونه خالي کړئ مرجان علي تا مونږ دلته کې رالو پولیس لګیا و ډېره اتفاقي شانتې خبره او خټه او ګټه ولګېده څه وایې بالکل دلته خو د پړانګ اس ایچ او چې کوم د ډېر زیات ستاینه یې کوو ځکه چې خلک راغنل چې کوم دې خلکو کوټونه ورکړي دي مطلب دا دلته ناظم د تحصیل ناظم صاحب نه راغلی دلته ممبر وزیر قانون دی فضل شکور خان سابقه یې مینه چې ورته اوس ویلي شي هغه نه فضل محمد خان نور سیاسي خلکو له پکاري چې راشي دوی په غم در کې شریک وکړي یو زه د دغه انتظامیې نه د دغه کم خلک چې دي دا چې په ورشه د دنیا پندونه وسره پراتی دي خلکو لپاره چې داسې ایمرجنسي حالات راځي دي ته روټي چې مطلب دا ټینټ دا ګوره دا څه حل مطلب دا هغه انتظامیه څه شو چې مطلب دا دلته زه خو خپل کلی نه دا وروتم په چنچې کې چې هلته کم بورا خال زمونږ د علاقې کم بورا خال دا ټول د سیندونو علاقې دلته یو غټ دغه کوېسچن به په دای خلکو اوچت کوم لاس په اوچت کوم چې دلته زمونږ کم سابقه وزیرو سکندر شیرپو صاحب هغه د سیندونو ته پروټیکشن والی منظور کړی وي پلونه منظور کړو دغلته تاسو کتې شي بورډونه لګېدلو د دې دونه بنیتې دی د دې خلکو هم د دې سیاسي خلکو چې هغه پروټیکشن والو لپاره چې کم پند منظور کړي هغه پته نه لګي سینه کني دا مسلې به اوس دلته نه وي چې څونه تاسو ګورئ چې کم ځای کې پروټیکشن والي هغه منظور کړي دی هغه شوي دي هغه ځای محفوظ دی چې کم ځای کې دا څو ګورئ د جندي ته ګورئ دی خو هغه دغه نه دي شوي هغه څه وجه ده دلته چې کم ام پی ایز منسټر ام ان ایز راغی هغه پند لاړ پته نه دی کم خو لاړ دا دوی غټه بنیتي ده داسې زانګو پول چې دی هلته هغه جوړ شو ګوره څونه بچتو شو
لکه هغه باندې به روزانه 20-25 هزار روپۍ خلکو نه کرای غشته اوس هغه جوړ شو دلته برا شو زمونږ دلته چې کوم منسټر دی فضل شکور خان هغه د زین اوټه غشته دی زمونږ علاقې دوره دیو کې مطلب دا خو دلته مطلب دا چې هغه دغه نشته مطلب انتظامی نشته حکومت نشته نو مطلب دا پریاد چاته وکړو خاص څو پیرم راوستي دلته کې دلته څو ځل راغلي لکه دغه بل راغلي فضل شکور خان راغلی دی دا اوس موږ ته دغه رابونه لري او دغه رابونه موږ ته راخیږي او موږ دا ډوبۍ لکه د کور نه موږ یو سامان قدر نه هغه ټول پکې چې دغه ډوب په ډوب پکې ناست کتونکو دلته کې یا د پړانګ پولیس یا زه د خپل کیمرامین خیمه چې هغه په دغه اوبو کې را پریم وته او بغیر تاسو نه څوک هم نه راغلی په دې باندې پیګه منه خو لاندې نه بالکل کپړې لوندې دي دا مرجان یو کلیپ ول راولي کتونکو دا کم ځای ته چې پولیس را رسیدلی دي منګ په دې دغه باندې ګرځو لکه زموږ په سیلاب باندې نظر دی خو دا 16 اګست چې کوم دی د پولیس د قربانو دا 16 ورځې مانځل کېږي په 4 اګست باندې بدل یو فنکشن کېږي او اتفاق د ګوره په ثوابه کې هم د پولیس یو دغه وکتله خو په 400 کې چې کوم دی دا نه چې نو خو د پړانګو پولیس چې نن موږ په کم دغه کې دا اوبه زیاتېږي ښه دا کمیږي نه دا دې وخت کې روانې دي دا زیاتېږي دې خلکو ځان له ارزان ځینه کتلي دي د سیند غاړو ته راغلي دي خو بیا د ریاست چې کومې ذموارۍ جوړېږي نه هغه ذموارۍ نه ترسره کوي په کارو چې دوی ته مخکې نه ویلي شوي چې تاسو دا ځینه خالي کې خو دا ورته نه دي ویلې شوي دا هم جي دغه ځای نه چې کوم دی نو دې سیند ته هم راوستلی او دې سیند چې کوم دی خو د اوبه لږې رازیاتې شوې نو د اوبه به په دې ځای باندې چې کوم دی نو داسې تېرېږي او دا کور به موړي دلته ورته پولیس ته ووی چې هغوی ورسره ماشومان هر څه دا دي روباسي لګیا دي او دی ورته وویله چې تاسو دا کورونه خالی کې نو الله دې کړي چې سیلاب بند شي او دلته د خدای پاک سیلاب نه راولي زه خو دا یو دعا کوم چې په دې حکومت کې خو دې د سره خدای پاک چې کوم دی نو سیلاب نه راولي ځکه چې شهر ناپرسان 400 کې ژوند کوو او په شهر ناپرسان 400 کې دا خبرې چې زه کومې کوم نه دا زه نه د خلکو خبرې دي چې دا خلک په کوم دغه کې لګیا دي په ټون کې لګیا دي چې څوک یې تپوس پوښتنه نه کوي راشي څوک دا درسې له دیګونه میګونه وینو لکه دې خلکو اخلي پخلي دا کورونه د اوبو ډب دي دا خو ګوره په دې محله چې زی دا ټول کورونه چې کوم دي دا د اوبو ډب دي او څه وخت هم را پریوتی شي داسې ده که نه څه په دې مخ دا لار ده چې دا تر اوسه د شي ډکه شي چې دا ډکه شي یا خوا د عراق فله هغې کې پیپونه لګي نو دا به موږ ډایرکټ داسې نشي راځي نشي راتلی لږ شانتې کار پکار لږ شانتې پنګ پکار څه ته په دې مخ څه بس په کار دي سیاسي خلکو له چې موږ ته دا لارې جوړ کړو دا سیلاب چې کم راځي چې دې مخنیوي وشي پی ټی آی والانه خو خوشاله نه یاره خوشاله خو ته نه یو انتخابي ته نه خپایو هرې کنه کتونکو دغه د سر شریکو د قدرت آباد د خبره ترې دې طرف تراشه دې طرف ته پاملرنو کې دې خلکو دا درسو کې مننه